او په پریدو کې چې په هر ګډ کې مسله راغلی او واقعي هر کوم دوم نو خونوالي افریدي ازون ورسولای دی په هر غم درد کې شریک دی خو بیا هم خونوالي اسمبلی لا ونه رسیدو اصل وجدات تاسو ویلیو تاسو په تقاریرونو کې ویلیو چې دا ځل به مو د آپریشن د ډورا او کلیو نه نوځو خو که فرض کړئ بیا هم دا آپریشن د فوج یا داسې بل داسې په موږ څه سختي داسې روغله چې مجبور شي خلک وایي د خپلو نه وځي تاسو دغو خلکو ته څه وینا نه جی دغه خبره خو سوال نه پیداویږي انشاءالله تر کومه پورې چې په مونږ کې ساوي چې دا به مونږ باندې کورونه خولي نه کړي دا لہذا دغه خبره سوال نه پیداویږي قوم نه په دا مطمئن وي چې نه دي تیرونه مونږ کاړو وخت کوله خلک پرې کېدونه دغه ځای نه په یوه ځای کې هم خپل عوام دغه ظلم ته مونږ د فوج نشو پرېښولی او نه به یې کډر سره کوي انشاءالله د خیبر ایجنسۍ نه درې چې کم دوه ام پی ګون دي او یو ام ان ای دی درې وړم پی ټی آی نه دي دغه نه څه امید داسې مو په شیشه څه غوښتنه ده زه په پی ټی آی کې دا کیپیبلیټي وینم چې دا دومره سټریټ پاور لري چې اواز وکړي د کینټونو محاصره کولای شي د ارمي د جارهداري ختمولای شي خو دا چې دا قدم سلا نه اوچتوي دا د بنیادي کمزوري و خونوالي افریدي مو اکثر کسو دا خو د بورې بلکې د خیبر ایجنسۍ په پیل اثر کې پروت دی او په پریدو کې چې په هر ګډ کې مسله راغلی او واقعي هر کوم دوم نو خونوالي افریدي ازون ورسولای دی په هر غم درد کې شریک دی خو بیا هم خونوالي اسمبلی لا ونه رسیدو اصل وجدات څه کومه پورې چې دلته پالیټکس ته سیاست ته یې ووټ ورکړی دی کړه پاکستان سیاست بنیادی طور باندې پیسې نه ګرد چوپېره تویږي او دغه بیا بنیادی وجه دارو د شعور کمای دی اصل کې بدقسمتي د مونږ دا دو چې د خبره نه هټ کړ زه خبره کوم چې مونږ خلک تر اوسه پورې پتا نه پوښي چې په کم شي کې مو خیر ده او کم شي کې تاوان ده کم شي د مو لپاره فائدہ لري د ملک هنګامي جوړ دی او دغه سیاست کل وقتی و هنگامه نن یو ایشو راغله دغه ایشو په بنیاد باندې خل سیاسي جماعتونو لا فور ورکوي یعنی هغه د بنیاد نه ګوري چې ماضی څنګه تیر شوی ور دی پارټي یا د یو شخصیت یا په لوکا کې موته ضرورت ته کوم خبره راي نو دا یو پوهه او چې دلته شتانه حقیقت ته چې دلته نشته دلته یو هنگامه یو جګړه دا بالکل موږ د لوکا حالات په هر وخت جګړه چې څوک چاله دکای ور کوي څوک چاله لوس اچي څوک څه کوي نو موږ پالیټکس هم دا چې هغه جوش او جذباتو نه ډک دی خپل نقصان په نفع باندې څوک نه پوهیږي دغه شی بیا موږ هم شکار شو د اسمبلی خو به هر حال د الیکشن په کمپاین کې موږ د خبره ذکر کولو ته مخکم دا ذکر کولو چې پارلیمنت ډیر ضروری دی قوم د اواز د پوره خدمت لپاره خو کله موږ قسمت کرو نغلو بیا موږ د خپل بخره حل زله کوو بد قسمتي دا چې په فلور باندې خبره یو قسم وزن لري په چاوک په بازار کې بل قسم وزن لري فلور د عوامي نمائندو زوی دی او بالکل ایکسپوز کیږي اهمیت لري په بازار او په روډونو باندې اهمیت یشته ده خو دومره وزن او زور نه نسیل کړي پارلیمنت د خیبر ایجنسۍ نه درې چې کم دوه ام پی ګون دي او یو ام ان ای دی درې وړم پی ټی آی نه دي دغه نه څه امید داسې مو په شیشه څه غوښتنه داسې دغه نه څه داسې چې کوم لا څه شي اصل کې ترجیحات نه ترجیحات دا ډیزاین کول غواړي چې ایمو مقاصد او ترجیح څه دي خپل ترجیحات په تبیا په لوکلز په ګراوند لیول باندې ته سروې کوي چې دلته دستی ضرورت چي رہے ایمون په وطن کې دستی خلک بالکل د خپل په سر نوستي او منډه ته جوړ دي د بدامنۍ د وجنه او بدامنۍ ډایرکټلی دلته ایمون سکیورټي ادارې راولي دغه په لوس کې دی هغه کله یو بیل او کله بل قرارداد او کله څو خو لوکای ریډ زون ډیکلیئر کړی او دلته A to Z د سکیورټي مونږ منتخب نمائندگان دا دوه خپلم لګه کمزوري دو سیستم وجم دو چې دلته غون سیستم کا پارلیمنت ته او کلون د ادارې دا سکیورټي فورسز چلوي یعنی ملټری اسټابلیشمنت چلوي مونږ دا خلک دغه لګه کمزورتیا لري نو دو پسیرا او پلوس او پرشر لون دي نو چونکی د امن خبره ډایرکټلی انټي اسټابلیشمنت خبره او انټي آرمي خبره نو دا دلته دو نشي کولای نو
مونږ توقعات دی چې په موجوده حالاتو باندې نظر وسوتی دو ډېر سټرانګ پوزیشن دی پی ټی آی آل اور د کنټری څومره فیور چې پبلک ورکوي دا نه په تاریخ کې تر شوي او نه مو په نظر کې به نه په فیوچر کې روشي نو دومره عوامي همدردۍ باوجود چې یو لیډرشپ د فیصله نشي کولای چې مو په ملک کې کم شي ضرورت دی چې زه په قدم موخلم بالکل انقلاب پیروالم زه په پی ټی آی کې دا کیپیبلیټي وینم چې دا دومره سټریټ پاور لري چې اواز وکړي دا کینټونو محاصرام کولای شي دا د ارمی دا جارهداریم ختمولای شي خدا چې دا قدم سلا نه اوچتوي د بنیادی کمزوري رو کدا قدم دغه اوچت کړو به حیثیت و مخالف پارټي زیم فیور کوم بلکې ټول قوم یې فیور کوي نو دا یو بنیادی کور دی خدا امپوسیبل دی چې دغه نه وشي اوس کم چې لوکل نورې مسالې دی په کور دی تعلیم ایشوز دی دوره رسیدای شي بل چې د کور وي په ریګولر بیس باندې په ډیلی بیس باندې دا کمیونټي کې انوال شي چې قوم کما جوړو کوي د تعلیم د صحت کما بیا ولته دوه مزالو کې نو دا توقعات دي امید ده چې په سې واسره سی وبي کې او چې کم بنیادی کور دی په دای واسره سی خو کولای نشي بیکاز اف پرشر دی وجنه نو خدي وړ کې دی نوې دی ان شاء الله سټیم پاس په خشي کور به کې امید هم نشته دی خوش کر په پاټه کې په خیبر ایجنسی کې بیا مو به د خپل خور خبره وکړو چې په دکې اوس نن سبا بدامنی ډېر زیاته شوې ده تاسو ویلو تاسو په تقاریرو کې ویلو چې دا ځل به مو د اپریشن د ډورا کلیو نه وځو خو که فرض کړئ بیا هم د اپریشن د فوج یا داسې بل داسې په موږ سختي داسې روغله چې مجبور شي خلک وي د خپلو نه وځي تاسو دغه خلکو ته څه وینا نه جی دغه خبره خو سوال نه پیداویږي ان شاء الله تر کومه پورې چې په مونږ کې ساوي چې دا به مونږ باندې کورونه خولي نه کی دا مخکې موکړل بس په ناپوهي کې یا بس همدردي و یا حالات داسې اوس دلته آګاهي راغلی او سیاسي شعور راغلی او بیداري راغلی او بل دا چې لکه مجبوري داسې چې مونږ نور سکت نشته چې انخلا او مایګریشن وکړو لہذا دا خبره سوال نه پیدوي قوم نام په دا مطمئن وي چې نه دي تیرونه مونږ کاړو وخت کوله خل پرې کېدونه دغه زونه په یو ځای کې خپل عوام د ظلم ته مونږ د فوج نشو پرې خپل او نه به کډر سره کوي ان شاء الله